علامہ نصفی رحمت الله علیه په خپل کتاب ذکر الریاض کې فرمایي چې کله یو انسان وفات کیږي د له څلور فرشتې راځي. اوله فرشته چې ورله کله راشي ورته فرمایي السلام علیک یا عبد الله قلبت مشارق الارض ومغاربها. ای د الله تعالی بنده سلام دی پتا باندې ما د دنیا مشرق او مغرب وکتله فلم اجد لك لقمه فيها خو ما ستا دپاره یوه نوړی پیدا نه کړله. دویمه فرشته ورته فرمایي السلام علیک یا عبد الله سلام دی پتا باندې ای د الله تعالی بنده قلبت انهار الدنیا فلم اجد لك شربة. زه د دنیا په نهرونو کې وګرځېدلم خو لیکن ما ستا دپاره یو ګوټ اوبه هم پیدا نه کړلې. درېیمه فرشته ورته فرمایي السلام علیک یا عبد الله قلبت مشارق الارض ومغاربها. ای د الله تعالی بنده سلام دی پتا باندې زه د دنیا په مشرق او مغرب کې وګرځېدلم فلم اجد لك لقمه فيها خو ما ستا دپاره یوه نوړی هم پیدا نه کړله. څلورمه فرشته ورته فرمایي السلام علیک یا عبد الله قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد لك نفسا فيها تتنفسه. ای د الله تعالی بنده سلام دی پتا باندې زه د دنیا په مشرق او مغرب کې وګرځېدلم خو لیکن ما ستا دپاره یوه ساه هم پیدا نه کړله چې هغه ساه ته واخلې. لهذا ستا د ژوند ساګانې ختمې شوي دي، ستا د خپل رب طرف ته تګ دی، ته به خپل رب طرف ته واپس کیږي، ستا د ژوند ساګانې مکمل دي. نو زمونږ د ټولو دا مختصر ژوند دی، الله تعالی طرف ته واپس کیدل دي. نو مونږ ټولو له دا پکار دي چې مونږ الله تعالی د کوم مقصد دپاره پیدا کړي یو، الله تعالی د کوم مقصد دپاره دا ژوند راکړی دی دا د هغه مقصد کې تیر کو او د الله تعالی په رضا کې مونږ د خپل ژوند تیر کو. الله تعالی دې مونږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.